مشر یو سپینګیری د دې ځای په باره کې فیصله وکړي او هغه چې څه فیصله وکړه زه په دې راضي یم. مسلمان وي صحیح ده، زه هم راضي یم. هندو وي د مسلمانانو عالم دی، د مسلمانانو یو عالم دی الهي بخش، نو د هغه په باره کې زما دا رایه ده چې دې زمونږ دا فیصله وکړي. نو مسلمانان ډېر خوشحاله شو، زنده آباد زنده آباد. ولې چې فیصله زموږ د مولا په لاس کې شو، د عالم په لاس کې شو، نو عالم به چېرې دا ونه وایي چې په دې ځای د ګرجه جوړه شي، ابو چې په دې ځای خو د جومات جوړ شي. ولې جومات خو د ټولو مسلمانانو د عبادت ځای دی، نو هغه وایي بس موږ خو کیس وګاټو. ولې فیصله خو عالم نه لاړه، او عالم خو به ګرجه نه جوړوي، هغه خو به د جومات جوړوي. هندوان خفه شو خپلو کې چې دا زموږ دیوالګري څه چل وکړه یار، دولې داسې فیصله وکړله، داسې فیصله وکړه چې فیصله د اوس نه کیس هغه له ورکړو. ولې هغه عالم دی، هغه خو جومات نه خوښوي، هغه به ګرجه خوښوي. نو خبره عدالت ته راله او علما مولانا صاحب چې کوم الهي بخش سپینګیره عالم و دې عدالت ته راوغوښتو او جج صاحب ورته وایي مولانا صاحب ته خبرې دا فیصله دغه شانتې ده، په دې اصولو په دې لاره باندې را روانه ده. مسلمانان وایي زه په جومات جوړوم او هندوان وایي موږ په ګرجه جوړو، او دې دواړو په تا فیصله کړې ده چې دې زموږ په حق کې فیصله وکړي. نو خو سوچ وکړه، خو بیا هغې نه پس چې ده نو څه وکړه چې درته پته وي رښتیا ووایه چې دا ځای د چا و. نو مولانا الهي بخش اعلان وکړو، ورته وایي داسې کار دی ما ته پته ده، زه د دې خبر یم چې دا ځای د مسلمان نه دی، دا ځای د هندو دی. مسلمانان چوف کېناستې، دا څه چلو شو؟ هغه کیس هغه موږ له الټه کړو. نو جج ورته وایي تا ته پته ده دی خو ورته ګرجه جوړوي، دی په ورته خو په جومات جوړوي، خو دی په ګرجه جوړوي، او تا د ده په حق کې فیصله وکړه هغې کو ګرجه پې جوړوي او که په هر څه جوړوي. زه به رښتیا وایم، خبره مې دې نه راسته چې زه به څه وایم، زه به دروغ نه وایم، زه به رښتیا وایم چې دا ځای هم د دې هندو دی. نو عدالت خو فیصله واوروله، فیصله د هندو په حق کې واوروله او یو ټکې راسره بل ووایي نن اسلام وګټله او مسلمان بایله. یو ټکې راسره دا وایي اسلام جیت گیا لیکن مسلمان ہار گیا. مسلمان غلط ہو او چونکہ اسلام کې دا شیزو چې تاسو به دروغ نه وایي، اسلام د دې اجازت نه ورکوي. اگر کو ستا ډېر تاوان کېږي ته به دروغ نه وایي، اگر کو ستا پکې ډېره فایده کېږي